وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورلا سوا واللسم نمبر حدیث مبارک ہے 1417. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. دا حدیث سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے روایت تھی. جلیل القدر صحابی دی. نبی علیہ السلام پر صحابہ کراموں کی عبداللہ بن زبیر دا ہم مفتی صحابی دی. نبی علیہ السلام حیات طیبہ کی بات دین مسلمانانو فتوا خستا او دی و فتوا ورکولا. جلیل القدر فقیح صحابی دی. دیوی انہو کان یقول دبر کل صلاة حین یسلم چې د مانزه د سلام اړولو نه بعد با دا دعا به ویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دا دعا به د مانزه د سلام اړولو نه بعد ویلا. قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرمائی اغي وی وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با لا الہ الا اللہ دا ہر فرض مانزنا بعد ویلے. لا الہ الا اللہ والا کلمات با دا ہر فرض مانزنا بعد نبی علیہ السلام ویلے. نو د منځ نه بعد دعاګانو کې دا یو بل اوږده دعا د روایت کې مخې ته راغله. یو ځل بیا سې زبانو خوځو که یادم شو خو ډېره ښه ده. نی دا زبانونه خو هم په یو ځل د نبي علیه السلام ښودلی شوي دعا باندې چلیدلي. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دا جامع دعاګانې دي. د دې یو یو وړوکي ټکي کې ډېر لوی مقصد او لوی مطلب پروت دی. هغې خو مسلمان له ځان ویل ضروري دي چې زه دا کم کلمات ویم د دې آخر مطلب څه دی. دا خو مسلمان له زده کول لازمي دي. خو مونږ په برخه هغه مسلمانان رسېدلي یو که نه که خیر د خیره سره د دنیا په هر شي پوهېږو او که نه پوهېږو نو د دین چې کومې وړې ابتدایي خبرې دي وړې په دې معنا سره چې اساني هغې نه هم نابلده یو او که خیر د ځان د بلدېدو نیت هم ورسره نه دی کړی. دین پوه شه مولیان او تبلیغیان پوه شه دا هغې ته ورسپارلی. د هغې نتیجه دا راووته چې پریشانه شو. شیزونه ډېر دي نور به هم ډېر شي. د ګرمۍ یخنۍ اسباب د اوړي د ژمي پکې بي بجلی په بټرۍ په شیشو دا ټول څیزونه به وشي. او زمونږ به دا خیال وي چې ګینې زما پریشاني به لږه کمه شي. ورېږه ما سره لږ زوی په دیاړۍ مزدورۍ ودرېږي زما به لږه پریشاني کمه شي. ورېږه لږ د خپل ملک په ځای بار ملک ته ولېږم لږې کودي وګټي ډېرې راوړي نو بیا به مې پریشاني. ته په الله باور وکړه او دا ځای یاد ساته چې دا پریشاني به نور هم سیوا کېږي. دا د پیسو سره نه لرې کېږي. دا به دین سره دیندارۍ سره زمونږ پریشانۍ ختمېږي. او د دین او د دیندارۍ زما او ستا په کور کې کم حال دی. هسې د دارو دپاره هم څوک قرآن مجید رالي. تسبو رواج زما کور کې شته. د صورت یاسین د راخیستو د صورت واقع د راخیستو د تسبو د اړولو د ذکر په مصله ناسته زما کور کې شته دی. زه زما بچي څه سبق ټکی تور وایي که نه وایي څه دعاګانې غواړو که نه غواړو څه مسنون دعاګانې ویلی کېږي که نه ویلی کېږي. نو وروڼو دې سره د کورونو کې دا پریشانۍ سیوا کېږي. چاته بیا ترېنه غټې پریشانۍ جوړې شي بدۍ ترې جوړې شي دشمنۍ ترې جوړې شي.
نو ما دا خبره کوله خو د سوزه بل خوا لاړم چې دا ډېر جامع دعاګانې دي د یو ټکي کې پوره لکه چې کوزه کې سمندر باندې داسې مطلبونه دي پکې خو هغې ته مونږ نیت هم نه دی کړی د پوهېدو نو چې واورېده چې دا خو لږ اوږده ده بس توره ډالم څه وغورځول چې دا خو الله زمونږ د وسه او رښتیا ووایي او دیاړی والا مونږ خو دغه یو غریبانان خلک یو دیاري کوي یو کس که نه 8 غنټې ډیوټي کوي او 900 یا 800 یا 1000 روپۍ والا مالک ورکوي هغه ورته وایي وروره نن دا 2 غنټې لږ اضافي ډیوټي وکړه دی به هم دله 400 ده هغې ته توره ډال غورځوي که نه راخلي ولې 400 روپۍ دي که نه اور ټایم چې ورته وایي نو دین کې اور ټایم خو هم څه ونه لګولو چې هغه سرو سرکار دپاره مونږ توره ډال څه کړي دي لږه چې اوږده شي دعا بیا وي در پاتې ده ځکه مې در باندې د خیرخواهۍ په بنیاد باندې یو ځل وویله انشاءالله لا اله الا الله وحده دا هغه ټکی دی چې د دې دپاره 1,40,000 کم و زیات نبیان الله رسول تاسو سوچ هغه ټکی دی زورور او دا هغه ټکی دی چې تر څو پورې په مخ د ځمکه ویلی کېږي که نه نو د اسمان به نه ماتېږي ویا دا ټکی د اسمان ټریلر دی تر څو پورې چې دا ټکی په مخ د ځمکه کم ګوټ کې څوک وایي یو ویونکی موجود وي دا ځمکه به نه چوي دا غرونه به نه ډنډت کېږي ګیره کېږي به نه انسانان به ژوندي یعنې قیامت به نه راځي نو نور درته سړی پکې څه ووایي د توحید کلمه ده د الله جل جلاله د وحدانیت او دا هغه کلمه وه چې پیغمبر علیه صلات وسلام د مکې مشرکان ابو طالب نه جوړه ټول والا جرګه باندې راغله چې صاحبه دا وراره دې منع کړه دی زمونږ بوتانو په حقله وایي کوڅه په کوڅه یو ته وایي دا بوت سم نشي کولی او دا بوت ځان نه مچ نشي شړلی او دا بوت عاجز مخلوق دی دې منې کړه زمونږ د بوتانو پسې داسې خبرې نه کوي نو نبي علیه السلام ته تر مخ راواړولو وي دا قوم دې راغلی دی مشران په جرګه دا څه وایي وایي کاکا ستا په وړاندې زه دې ته یو داسې کلمه پیش کوم ما ته غوږ ونیسئ یو داسې کلمه ورته پیش کوم که هغه دې وویله نو ټول عرب به د دې ماتحت شي او عجم به دې له د خپلې اندې ټکسونه راوړي او جزیې به ورته ادا کړي داسې کلمه ده ما سره دا ټول د کټ د لنګې نه لږ راجوخ شو ورته هلکه وایي داسې ټکې خو ابو جهل دې ډله ابو لهب دا ټول نبي علیه السلام ته لږ د خپله ځایه راوخوځېد هغوی خو غوښته ده ښه تا سره داسې ټکې شته دی چې ټول عرب به زمونږ ماتحت شي مونږ به بادشاهان شو یا الله چې او د دنیا په ګوټ کې چې څومره عجمیان دي دي به تاسو له ټکسونه راوړي او درته به پخپله ږدي هو دا خو به مونږ بیا سرو سپینو سره لوبې کوو بادشاهان به شو او که نه د ټولې دنیا بادشاهان به شئ همیشه به ووایي داسې خو به د 10 کلمې ووایو رښتیا ووایي چې زه تاسو په دې مجلس کې داسې وظیفه وښیم چې هغه تاسو نر ښځې په کور کې شروع کوي دشمني به نه راځي او مال او دولت به هم دومره ډېر شي چې د ګاونډیانو او د رشته دارانو سره به لاس امداد شروع کوي او بیماری به در باندې نه راځي او کور کې څومره زنانه چې دي هغې به لاسونه او خپې او غوږونه او غاړې ټولې د سرو زرو نه ډکي او ځوانان به د سرو سپینو سره لوبې کوي داسې ټکي دي چې درته وښیم هغې ویل داسې کلمې یو خو نه 10 خو بدله ووایو 10 خو بدله ووایو شیخ ادریس صاحب وایي هغې فرمایلي دي هغې خو ګرځي دي ملک کې که نه وایي د پنجاب مسلمانان چې دي هغې په خیر خیرات صدقه کې ډېر تکړه دي مال لګولو چې ورته وایي صاحبه د فلانې خیراتو کې صدقو کې نو دومره اجر به درته میلو شي دې کې ډېر بهادر دي تکړه دي خو چې د مونځ او د روژې ورته وایي دې کې دي نه وي ورته یو 2 رکعته نفل وکړه حاجت وکړه الله نه وغواړه یو روژه ونیسه د الله رضا دپاره د عاشورې روژه ونیسه د محرم روژه ونیسه هغې وایي دغه فرض روژې هغه هم نه نیسي اورېدو کې داسې راغلي دي او مونځ ته املا ماتی او صدقه کې تکړه دي او وایي زمونږ پښتانه چې دي دوی په وظیفه په مونځ روژه کې چې ورته یو 2 رکعته نفل وکړه یو نفلي روژه ونیسه دې کې ډېر بهادر دي ولې د پیسې سر غوڅولو کې نه دي صدقې ته به بیا د هغې په ځای بدلوي خیر دی ولسته دواګانې ووایو خو صدقې ته نه یو تیار نو دې ویل یو نه 10 دواګانې خو به ووایو داسې 10 کلمې خو به ووایو ته ووایه نو نبي علیه السلام ورته ویل تاسو ووایئ لا اله الا الله بس هغې بیا برق لمبه شو اولې ویل یو خو نه 10 کلمې بدله ووایو خو چې دا کلمه ورته وویله نو اور لمبه شو لکه چې پټرول پې واړو تیلې ورته لمبه شو سره پر شو بیا ودې کته که نه ابو طالب ته ویل دې هماغه خبره کوي چې بوتان څه نشي کولی هغې د لا اله الا الله په مطلب پوهېده زه ورته یې وایو اړو یې دا خره چې لوی الله هم د دې په مطلب پوهېږي چې دا بنده دا کلمه وایي نو بې برخې پرېږدي نه
دا خاطر جمع ساتي چې دا استاد چې مونږ باندې راټره دغه کوي نو ګینه دا کلمات به پریدونه به وایي کلمات به پریدونه به وایي چې په مطلب نه پریدونه بیا سره وایي نه دا مطلب نه دی وایو به وینا به صحیح کوو او معنی پوریږو کني پوریږو کوم الله رضا ده پاره چې وایي هغه الله په معنا پوریږي کنه نه پوریږي خو زه خوار به نه پوریږم ما خواري نه کړې مهنت نه دی کړې دعاګانې وظیفې دار به چې مونږ کوم ذکر کوو دا به مهرباني کوي پرېدای نه د چا چې کم معمول دی هغه جاری ساتي هغه ټکی وایي الله ته مقصد معلومه دی کنه زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ هم لږ همت وکړو د دې دا مقصد او معنا خو معلومه کړو لا اله الا الله چې نبی رسول الله والسلام دغه کافر ته ویل اول تیار یو نه لس کلمې دلوال ورته ویل لس نه دي دا یو را سره فل حال وای چې ورته ویل لا اله الا الله اغیلم بشو نو سه بد لا اله الا الله مو اجمیان ویل شنو عربیان خدایوالو نشو ویل شو ابو جهل ته یو ځل خزیب ویلو چې بس کا کنه تا خو دی محمد علی السلام دا خبره بلا زلو کا اغشتو ما نشوا هغه ولا مشوره ورکوي مانه دا خبره دا کلمه ور سره وایا ورته وی خزي دا کلمه ویل نه دي کا دې کې مقصد پروت مقصد د لا اله الا الله معنا خدا دا چې الله نه غیر الله نه سوا هیڅ د عبادت لایق نشته دی چې دا کلمه ور په لکار ودا کوم چې دا کور بټول د بوتانو نه جارو کوم او دا چرته کوم دا ګوره دا بوت می پلار راوړو دا بوت می نکر راوړو ولې غي نه پویدس دلته ما زغول ټش دا له لوخه به کوک شو دا څنګه پریدم او بل ورته ویل د دې دا مطلب دی چې لا اله الا الله بیا به زه د خپل اړه منختیا نه کوم بس زه بیا پابند شم بیا به قدم په قدم د خدای حکم معلومو ما هغه بجون تیروم ګینه وینا کې ابو جهل تدا آسان صرف وینا هول ابو جهل دګل تدا پته وی چې موږ به یوم نه کوم او کلمه به ویلي مسلمان به او چې به یوم نه نسم او د نامې جامع بسې مسلمان واده خادي چې راکرا شي خپل بقوم د پیغمبر خبره باندې بنظم نو چې دا ټول ورته داسې پته وي چې اخره زمانه کې به داسې مسلمانان پیدا کیږي چې ټول کارونه وکړي د کفر او صرف په زبان باندې ډنګ لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه باغات یا پیری ویل دا مونږ لا تیرې شرم دی خو ګوي نو هغه دا خبره کړې و چې دا کلمه وینا نه ده تشه لا اله الا الله مطلب او مقصد بیا دا دی ابو جهل په پویدو په مقصد او دا مقصد منودو نه نو ته شپو هم کار نه ور کوي پویدو په خلته دا مقصد گزول نه دروازه او جرندې او تالی ورته لګیدلې بیا به الله من اختیار کوم خپل بنکو مون کلمه ویلې دا مونږ زیاته د ظلم منو کړه الله منو او دا ټول جنتونو ذمہواری مل چې دا به زمای خیال کې لګیاو دا جنت په وهمونو نه ګټل کی دا په صحیح عقیده په مهنت او په خواره او په نیک عمل او په اخلاص او په یقین ګټل او غي نمونږ لري او محمد رسول الله چې وایي نو معنا خو دا چې محمد د الله رښتینی پیغمبر دی نو خزه دا وی ابو جهل وی خزه بیا چې کله دا ویم نو بیا با زما سرداری ختم شي بیا با نبی له صلوات والسلام قدمونو کې ناس ته ما چې هغه راته سوي اب کوم د خپل خشماشي بدماشي د خپل کړه کول دا به بیانې دا به ختم شي یقینو کوي مونږ او تاسو کې ډېر خلک دا سشته کو برجن چې هغه د مولا سے بیان ته صرف په دې وجه کې نه چې زبدت کینم د خبرو ته کینم د تبلیغي امیر صاحب خبره ته کینی نه لږ زور اور وی کنه د دنیا لګمال حال یا سعوده ور سره نو زبوي د دې خبرو ته کینم دا خبري وی دا ورید کبري ورکه نشي لکه ابو جهل وت لا اله الا الله خبر ما تاسو ته د پاره یو لاک سړي زره کوم بیش پیغمبران راغلي او دا کلمه چې نبی له سلام خپل خاندان ته خوا خپل تر ته خوا د قریش مشرانو ته خوا چې وایي دنیا او آخرت کې به کامیاب شي یار